نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم سورة آل عمران سلورم پارات و نبی نمبر آیت دی پمخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت او صداقت دا قرآن کریم بیان شو اس پدیرو کو کہ ہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ذکر کی اللہ رب العالمین پدی آیاتنو کی دا صدقی ترغیب ذکر کی چی تاسو خپل حغ مال صدقہ کی چی تاسو خوخوی او چی تاسو کم صدقہ کوئی نو پدی باندی اللہ رب العالمین پیگی اللہ رب العالمین فرمائی چی تاسو خپل محبوب مال صدقہ کی پدیزے کی لفظ دا بر رازی لن تنالوا البر دا بر مانا گانی ڈیری دی یو مانا دا بر انعام دی بل مانا دا بر جنت دی بل مانا دا بر نیکی دا بل مانا دا بر صداقت او رشتیا والی دی بل مانا دا بر تابداری دا تقریباً پنزشپگ معنی دا بر دی اس چکلا دا بر نسبت بندت اوشین داغین مراد بسوی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ پخپل تفسیر کی فرمائی کہ دا بر نسبت بندت اوشین دا دین مراد بتابداری رشتیا والی او احسان او نیکیوی او کہ دا بر نسبت اللہ پاک تا اوشی نو مراد بتی جنت دا اللہ رب العالمین رضا او رحمت دا اللہ مراد وی حضرت عبداللہ ابن مسعود او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چی پدیدے کی لفظ دا برن مراد جنت دے حسن بصری رحمہ اللہ فرمائی چی دا برن مراد اغا مقام دی چاغا دا دیر تابدارے او دا نیکے دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی چی پدیدے کی دا برن مراد اغا صدق او رشتیا والدی چی دا انسان جنت ترسی بہرحال اللہ پاک فرمائی چی دا مقام تا تاسو نشی رسیدے تردی چی تاسو خپل محبوب مال زما پلارا کی خرچ کری نوی کلچی دا آیتی کریمہ نازل شو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغی چیجی زما پٹول مال کے ماتا محبوب زما یو باغ دی او پاغی کے مزیدار دا خوگو ابو کویم موجود دی بیروحا بیری حا دا یو کوی دی خوگی مزیدار اوبدی زویم چه دا خپل باغ سرد دی کوی صدقه کم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چستا دا صدقه با اللہ رب العالمین قبول کی نو دا خپل صدقه خپل رشتہ دارانو ته وکړه په دې آیت کریمه باندې عمل وکړه عمر فاروق رضی اللہ عنہ خپل وینز آزاد کړه چې الله رب العالمین پر رضا شي نو د دې آیت نه مراد دا دی چې تاسو دغه مقام د نیکی ته د نعمتونو ته د جنت او د رحمت ته ځان رسول غواړي نو خپل محبوب سیز بعد الله د رضا د پاره صدقه کوي صدقات نه مراد صدقات واجبم دي او صدقات نافلم دي حتی تنفقوا مما تحبون نو کوم سیز به خرج کوي کاغه پتا سو باندې فرض او واجب دي لکه زکات صدقه فطر سرسایا نظرنا او که پتا سو باندې واجب ندي دا ټول تاسو چې صدقه کوي نو محبوب سی صدقه کوي پدویم آیت کریمه کی اللہ رب العالمین د یہودیانو د یوی دروغ خبر تردید کی یہودیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغل نبی علیہ السلام توئی چې تاسو د ملت ابراهیمی دعوه کوي چې موږ په ملت ابراهیمی باندې یو او د ابراهیم علیہ السلام په دین کې خو بعضې څیزونه حرام تاسو په دې خبره کې صحیح نه یې الله رب العالمین د آیت کریمه نازل کو ابراہیم علیہ السلام باندې دا سیزونه حلالو البته دا کوم سیزونه چې پدی بنی اسرائیل باندې حرام ګرځېدلې دي نو دا یعقوب علیہ السلام نظر او منخت و یعقوب علیہ السلام بیمار شو عرق النسا بیماری وت اولګېدل هغه منخت وکړه کما تا الله رب العالمین صحت راکو زبخ پل محبوب خوراک پریگدم او اغم محبوب او خوراک تا یعقوب علیہ السلام دا خوخا اغم او دا اوخی پیو نو یعقوب علیہ السلام تا اللہ پاک صحت ورکو نو چه صحت نصیب شو نو دا غین بعد یعقوب علیہ السلام اغم پل محبوب خوراک دا اوخ وخ او پی استعمال پری خودو نو که پدی بن اسرائیل باندې حرامو نو دا ابراہیم علیہ السلام په شریعت کې حرام نو دا یعقوب علیہ السلام په خپل ځان بلکړ دا غي د وجه پدی رستنو بن اسرائیل باندې حرام شو اوس چې دا بن اسرائیل و چې یعقوب ابراہیم علیہ السلام په شریعت کې دا سيزونه حرام او تاسو حلال غني اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی چی دوی تا اوائے کسی دلیل در سروین دلیل روڑی او که دلیل نوینو پا اللہ دروغ تڑی ظالمانی بل تاسو دا یعقوب علیہ السلام دا ملت دعوه کوئی دی یہودیان عیسیان وی چی یعقوب ابراہیم علیہ السلام زمان پر طریقو اللہ پاک فرمائی چنا پا دی خبر کی تاسو دروغ وائی بیا دی یہودیانو دی بن اسرائیل وی زمانگا قبلہ بہتر دا ولی زمانگا قبلہ اولنے دا او ستاسو قبلہ بیت اللہ شریف کعبہ دا رستنے دا تاسو نمونگ وریو اللہ جل شانہو فرمائی چی پا مخدزمک اولنے کور بیت اللہ جوڑ شوی د دنیا د پیدا کولو نه 2000 کال وړاندې بیت الله شریف پرشتو جوړ کړو او 40 کال د بیت الله شریف نه بعد فرشتو بیت المقدس جوړ کړی دي
نو چې دا بن اسرائیل وی چې زمون کعبه بیت المقدس غوره ده دا اولنې ده دا خبره د دې صحیح نه ده اول کور په مقدس مکه باندې د دنیا د پیدا کول نه 2000 کال وړاندې هغه کعبه ده مکه بکه عرب بعض الفاظو کې د میم په ځای باندې با استعمالي نو پدې ځای کې مکه او بکه د دواړو مراد یو دي او بیا د کعبه او د مکی هغه فضیلت ذکر کوي چې دا ډېر د برکت ځای دی د خلکو د هدایت ځای دی او پدې کې د ابراهیم علیه السلام هغه د ادریدلو چې کوم ځای مقام ابراهیم اغم دی او پدې کې د خلکو د پاره عبرت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه لګولان دی ابراهان می یو سړیو هغه په کعبه باندې حمله وکړه الله رب العالمین هلاک نو پدې کې د خلکو د پاره عبرت دی چې تاسو د کعبه په باره کې داس اراده اونکي ورن الله پاک به تاسو هم هلاک بل د کعبه او د حرم شریف هغه مقام او مرتبه ده چې څوک هم دې ته داخل شو دلته په امن باندې وي کاغه د دنیا د هر ځای نه راغی او هر قسم دشمن وي خو چې کعبه ته دن شو نو په کعبه کې دننه با دوی ته امن ملاوي او بیا الله پاک د حج فرضیت ذکر کوي چې حج فرض دی هغه چا باندې چې هغه طاقت لري د لارې نو د لارې طاقت دادي چې مسلمانی عاقلی بالغی صحتمندی او نان نفقه باندې دی قادر وي او د لارې خرچه ورسره وي مسلمان دی عاقل دی بالغ دی صحتمند دی لیکن پیسې ورسره نشته نو په د باندې حج نشته پیسې ورسره شته لیکن نابالغ دی لا مکلف نه دی پیسې ورسره شته لیکن دی لیونی دی نو حج پې نشته پیسې ورسره شته لیکن دی داسې معذوره دی چې حج نشي کولی حج پې نشته پیسې ورسره شته لیکن زنانه د محرم ورسره نشته نو دی باندې حج لا فرض نه دی الله به حج فرض کیږي چې د دې د تلو اسباب برابر شي دومره خرچه به ورسره وي چې د لارې کوي وشي او د لارې خرچه خپل ذاتي د خرچه او په کور کې د بچو خرچه د سره وي نو په د باندې حج فرض دی اوس نن سبا ډیر مسلمانان داسې شته چې حج په فرض دی او نه کوي حج په فرض دی او نه کوي که خوا کې چا اوې چې دې کې دا بلډینګ او مارکیټ خرڅوم نو هغې د پاره پیسې وي خو که وویلی شي چې پتا خو حج فرض دی نو دا فرض حج ولې نه کې نو بیا وایي پیسې را سره نشته حج فرض نه کول دا څومره زیات وعید دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان طاقت لري چې دی حج وکي او دی بیا هم حج اونکي د دغه وخت د قیامت پر ورځ باندې يهوديانو سب کې پاسي مرګ د يهوديانو وخت دی او که د عیسایانو ولی ځکه د باندې حج فرض دی نه کوي نن څومره مسلمانان دی حج نه کوي دنیا مالونه ورسره ډېري د الله په دین د لګولو دپاره او ورسره ني که ورته وی جومات کې کار کېږي چانده ورکه ني مدرسه کې چاندې ضرورت دی ورسره ني حج د باندې فرض دی ورسره ني او که ورته چې دا دې ګاډي په ځای هغه بل ګاډي ښایسته لږ ارزان دی هغه به هم والو بیا ورسره وي کور اغشتل ورسره وي د دنیا د عیش عشرت د پاره وي خو د عباداتو د نیکۍ لګولو د پاره بیا ورسره نه وي الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته حج د بیت الله نصیب کړي
الله پاک خزانه ډکې دي اگر چې زمونږ د طالبانو عالمانو خزانه د دنیا تشي دي خو الله پاک دې موږ او تاسو ته په مفت کې حج نصیب کړي بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دی اهل کتاب ته وایا تاسو ولید الله پاک د آیاتونو انکار کوي الله پاک فرمایي چې ابراهیم علیه السلام يهودي عیسائی نو تاسو وي او په دې خبره کې تاسو دروغ وایي بل تاسو کعبه ابراهیم علیه السلام سپک غني او خپل کعبه بیت المقدس درون غني دام تاسو الله پاک د دین انکار کوي او بل د دې اهل کتابو د گمراهي اسباب الله ذکر کوي یو دا چې دی د الله رب العالمین د آیاتونو انکار کوي د دې د وجنه اهل کتاب گمراه شوي دي او دویم دا چې خلق د الله پاک د دین نه منع کوي او بل د الله پاک په دین کې عیبونه لټي د دې وجې د اهل کتاب گمراه شوي دي او بیا یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه اوس او خزرج قبیله چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه دی اوس او خزرج قبیله ایمان راوړ اگر چې جاهلیت په زمانہ کې خپل منځ کې دی ډېر جګړې شوې خو بیا ایمان راوړ خپل منځ کې رونه شو يهوديان یو سړی تیار کړ شماس ابن قیس يهودیو دا د يهوديان غټ مالدار سړی هغه یو شاعر تیار کاغله پیسې ورکی وته وی دا پیسې تواخله او دا مسلمانان خدا سي مینه محبت سره جون تاریخ پلمن کې اتفاق سره تداسیو که چې د دې په منځ کې په خواني کم جنگونه شوي دي دا غي تذکره وکړه او سو حضرت خو خپل منځ کې یو بل لډیر مړی کړی نو د دې هغه مړی ستایونه کې دي ته یاد کړه چې تاله پلار مړ کړو تاله رور مړ کړو تاله مشر مړ کړو دا قصې پکې وکړه پیسې وتور کې يهودي شاعر شروع شو شیرونه وی پدې شیرونو سره د دې صحابه کرام په خپل منځ کې بیا اختلاف والا جذبه پیدا شو تر دې چې خپل منځ کې جګړه شروع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دا وخت کې خبر شو ډیر زیات خفه شو سو مهاجرین انصار صحابه ځان سره واقعستل دې مجلس ته زر راغی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو د جاهلیت په خبرو پسې ځئ زه خو تاسو کې موجود یم الله پاک په تاسو باندې فضل وکړو ایمان درته نصیب کو عزت در نصیب کو تاسو په زړونو کې د یو بل سره محبت واچو دا صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتونی عاشقان فوراً په خپل کار باندې پیمانه شو او خپل توري نزي اصلهي وګرځولي او په خپل منځ کې یو بل سره بیا ملو شل روغ او شو نو الله رب العالمین د اخیرنی آیاتونه د دې رکو نازل کړ وکيف تکفرون وانتم تتلى عليكم آیات الله د آیاتونه په دغه موقع باندې نازل شو نو الله جل شانه فرمایي لن تنالوا البر اسکل تاسو نشي رسیدي دی مقام د نیکی تا یا جنت تا حتی تر دې پوری تنفقو چې تاسو خرج کی مما باز د اعمالنا تحبون چې تاسو غوښوي نو خپل محبوب مال به تاسو خرج کوي الب جنت ترسيږي وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم او هغه چې تاسو خرج کوي یقینا الله پاک پاغه باندې پیری
كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل طول پاک خوراکونه دا په بني اسرائیل باندې حلالو الا ما حرم اسرائیل على نفسه مگر اسی چې یعقوب علیہ السلام په خپل پزان باندې حرام کړو من قبل ان تنزل التوراة وړاندې د نازلېدو د تورات نه قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام فاتو بالتورات تاسو روڑی ما تا تورات فتلوها ان کنتم صادقین پس تاسو لولی پکی دا مسئلہ چی پا ابراہیم علیہ السلام باندی دا سیزن حرامو تورات کی ما توخائی ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی پا دیخ پلا خبر کی فمن افترا علی اللہ الكذب من بعد ذالکا پس رغسوک چاگا تڑی پا اللہ پاک باندی دروگ لکه ابراهیم علیہ السلام باندې وی اوخ حرام وا دا په الله دروغ تړي من بعد ذلك پس د دینا فاولئک هم الظالمون دا کسان چې دي ظالمان دي قلت فرمای صدق الله الله رښتیا ویل دي فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا پس تاسو تابعداري کوئ د ملت ابراهیم علیہ السلام چې سراسر هدایت دی وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانونا ان اول بيت وضع للناس يقينا اولا اغاكور چی خودل شوی دی د خلکو د پارا للذي خامق اغدي ببکتا چی په مکه کې دی مبارکن برکتناک دی وهدن او هدایت دی للعالمین د مخلوقات د پارا فی آیات بینات پدې کې نقی دی ښکارا مقام ابراهیم چې یو نخه پکې مقام ابراهیم دا ومن دخله کان آمنا او راسو چاغه داخل شو دی کورته دی شو په امن باندې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا او دا الله د پاره په خلق باندې حج د بیت الله دی من دا چا د پاره استطاع الیه سبیلا چاغه طاقت لري دی بیت الله تدلو دلاره نو پدی باندې حج کول فرض دی ومن کفر چاچ کفر کو فإن الله غنی عن العالمین پس یقینا الله پاک بھی پروا دی د مخلوقاتنا پدی ذکر راغل چې مکه مکرمه او بیت الله شریف په مقدس مکه باندې بهترین ځای دی دو جماعتا نور هم د بیت الله شریف د تعظیم نه انکار کوي یو جماعت د قادیانانو مرزا غلام احمق قادیانی لعین اغوی ربوا ویدا د بیت الله نه غوړه ده ربوا د مرزا غلام احمق قادیانی کلی ته وی نو دی وی زمونږ د ازیت خدي او شیعگان وی دا کربلا خور او دا کربلا میدان دا بیت اللہ نغور دی کربلا غزیو چه کم جای کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید شویو نو دا دی آیت نو دا دو جماعتون نور هم انکار کی اللہ فرمائی بہتر زی مکہ کعبہ او شیعگان او قادیانان وی چنا داندی قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الکتاب یا اہل کتاب لما تکفرون بی آیات اللہ تاسولی انکار کوئی دا اللہ پاک دا آیاتون واللہ شہید علی ما تعملون او اللہ پاک گوادی بستاسو پاملون باندی قلتو فرمائے یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ تاسو اے اہل کتاب تاسولی منکوئی دا اللہ پاک دا لارو دا اللہ پاک دا کور نمنا وسوک آمن چی ایمان روڑی دی مسلمانان ولد اللہ دا کور نمنا کوئی تبغونها عوجن تاسو لٹوئی دا اللہ پاک پا دن کے کوگوالی وانتم شودا حال داری چی تاسو خفی پا دیخ پر گناہ باندی وما اللہ بغافل عما تعملون او ندی اللہ پاک نا خبر استاسو دا عملوننا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب کچر تاسو تابداری اکڑا دا جماعت دا خلقو چی تا کتاب ورکڑی شو یہودیان دی
یردوکم دی بتاسو واپس کی بعد ایمانکم پس دستاسو دا ایمانون کافرین کفر طرف تا وکیف تکفرون او تاسو سنگ کفر کوي تاسو سنگ پخپل منس کی جگڑا کوي وانتم تتلا علیکم آیات اللہ او حال دار چلستلشی پتاسو باندے اتنا دا اللہ پاک وفیکم رسول او فتاسو کی فی الحال موجود دی دا اللہ پاک پیغمبر ومن یعتصم باللہ او چاچ منگولو لگولی دا اللہ پاک پا دین باندی فقد ہدی الى صراط مستقیم پس یقیناً دا ہدایت شودا نیغلاری یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ پا مخی رکو کی مسلمانان کی اختلاف پا موقع باندی آیاتن نازل شو چی اختلاف مکوی دا دی کافرانو ممنی اس پدی رکو کی بیا مسلمانان تر اتفاق حکم اللہ پاک فرمائی چی تاسو مسلمانان خپل منس کی متفق شئی پدی رکو کی اللہ جل شانہ فرمائی چستاسو دا پارا کامیابی او بنیاد دا کامیابی اغا تقوی دا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ دا کامیابی بنیاد اولنی اغا تقوی دا ویم بنیاد دا کامیابی دا تقوی نبات اتفاق تی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کامیابی پدی کے چی مسلمانان خپل منس کے متفقی دا یو بل نا قربانی کی خپل منس کی من محبت وی خپل منس کی اختلافات نہ کی مسلمانانو کامیابی دویم بنیاد دا دے دریم بنیاد دا کامیابی دا مسلمانانو دا اختلافات و نزان بچ کول دی چی مسلمانان دی پخپل منس کی دا اختلافات و نزان اساتی اور سلورم بنیاد دا اللہ رب العالمین دا نعمتن یاد دی او یو پاک انعامات کی خپل منس کی اتفاق اتحاد اللہ روستے دی اور سو خزرج قبیلی خپل منس کی جگڑے وی اللہ پہ فضل و احسان انعام کو اگر جگڑے ختم کی رور ولی قائم شوا تاسو دغه نعمت یاد کی نه اختلاف مکوي دا استاد د کامیابی بنیاد دی او پنځم د کامیابی بنیاد هغه دار چې تاسو د جهنم په غاړه ولاړوي کافرانو خپل منځ کې مجنګونم کوي الله دا غین نجات ترکو دام د الله پاک د طرف نه پتاس انعام چې تاسو د کامیابی بنیاد دی دا پنځو اصول او بنیادون دا کامیابی دل ذکر کی پدیزے کی پدیدویم آیت کریمہ کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تاسو مسلمانان دا اللہ پاک پا دن باندے منگولی کلکیو لگوئی اختلاف مکوئی تو پدید ہے کہ مراد دا اختلافنا اختلاف دا عقیدی دی او مراد دا اتفاقنا اتفاق پا عقیدہ کی دی اختلاف دا عقیدی دا بد دی اتفاق دا عقیدی دا مطلوب و مقصود دی دا دی آیت کریمہ مسلمانان با عقیدہ یو شان ساتھی اللہ یو دی ټول مسلمانان بدا عقیدہ ساتھی ټول پیغمبران منل ضروری دی ټول مسلمانان بدا عقیدہ ساتھی قرآن دا اللہ خیرنی کتاب دی مسلمانان بطول پر شریک دا عقیدہ ساتھی اختلاف دا عقیدی صحیح نہ دی اختلاف دا مسئلے دا جائز دی اختلاف دا اتحاد دا عقیدی دا ټول پیغمبرانو آدم علیہ السلام نواقلتا دا نبی علیہ السلام پوری دا ټول پیغمبران عقیدہ یو شان ہوا
اتفاق د عقیده اختلاف په مسلو کې د پیغمبرانو خپل منځ کې وو اگر چې شریعتونه او اوقات جدا جدا خو بیا هم مسلو کې د یو بل نه جدا وو آدم علیہ السلام په دور کې مسله دا و د خور سره نکاح کیږي او د نبی علیہ السلام په شریعت کې مسله دا ده چې د خور سره نکاح نه کیږي نو ګوره مسلو کې اختلاف شته یوسف علیہ السلام په دور کې د عزت د پاره چاته سجده کول جایز و د نبی علیہ السلام په شریعت کې د عزت د پاره چاته سجده کول دا هم جایز نه دي نو مسله کې یو بل نه جدا شو اختلاف د مسلو شته خو پیغمبران په عقیده کې ټول یو موټی دي دغه رنګي صحابه کرام په خپل منځ کې په عقیده کې یو دي لیکن په مسلو کې بعض صحابي د بل صحابي سره اختلاف کړی دي لکه مثال صحابه کرام چې کله رکوع ته ټیټېدل نو دوی به دا لاسونه په دې پنډو باندې ایښودل سبحان ربي العظیم په وخت کې یو صحابي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه به دا دواړه لاسونه یو ځای کړ د خپو منځ کې به ښکته ونیول په پنډو به نه ایښودل نو ګوره دا صحابي دي نور صحابو سره په مسله کې جدا دي دا ټیک دي اسنورم ګڼ مسائل دي صحابه په خپل منځ کې اختلاف لري خو په عقیده کې یو دي څلور مذهب امامان چې د دې په عقیده کې نوم اهل سنت والجماعت دي په عقیده کې ټول یو موټی دي لکه د پیغمبرانو د صحابو په عقیده کې څلور مذهب مسلمانان یو شان دي په مسلو کې د یو بل نه جدا دي بعضی امامان وی تاسو رف الذین کول بعضی وی می کول بعضی وی امین تیز وای بعضی وی می وای خو عقیده کې ګوري یو دي اختلاف د مجتهدین او د عقیدینو د مسلو اختلاف د صحابو د مسلو د عقیدینو اختلاف د پیغمبرانو د عقیدینو د مسلو بالکل د عقیدی اختلاف ناجائز او د مسلې اختلاف دا جائز ځکه په عقیده کې یو جانب حق دی دا بل باطل او غلط وي او په مسلو کې احتمال دواړه لري کې دې چې دغه جانب مسلې والا په حق دا بل په حق نه کې دې چې دا جانب په حق وي دا بل په حق وي دلته پکې احتمال شته د حق والی ځکه مسله دی یو بل سره خلاف راتلی شي نو په دې ځای کې اختلاف د مسلو دا شرعاً جائز دی د دې مثال ماهرین د یو فن چې په خپل منځ کې اختلاف وکي اگر چې د هغې کتابونه او د هغې هر څه یو وي خو په نسخه کې لکه ډاکټر د ډاکټر سره اختلاف وکي په شان د مسلې دی عقیده کې به یو وي په مسلو کې جدا کیدی شي او دا څلور مذهب چې جوړ شوي دي نو دا د مسلو په لحاظ سره دي عقیدې په لحاظ سره ګوري نه دي عقیدې په لحاظ سره د څلور مذهب مسلمانانو نوم اهل السنت والجماعت دي امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد رحمهم الله د دې څلور مذهب د څلورو مجتهدین عقیده یو داغي نوم اهل السنت والجماعت عقیده یو مسلو کې د یو بل نجودو هر امام ځان تخپل خپل مسائل را جمع کړی دي او داغه نه داغه فقه جوړ شوی لکه فقه حنفی مالکی شافعی حنبلی څلور واړه فقه دي دا د مجتهدینو د مسلو مجموعي دي مذهب د دې د مسلې مجموعي ته وي خو په عقیده کې څلور واړه یو دي اختلاف د مسلو جائز دي اختلاف د عقیدی ناجائز دي دا درې او یا ډلې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې به جوړیږي نو دا په عقیدو کې جوړیږي په مسلو کې به نه جوړیږي ښا
دا آیت کریمه وابیان راخلی او دا دلیل د دې چې څلور مذهبونه ناروا دي ځکه دی یو بل نه جدا جدا هنداره زناورو خبرې کوي د جهل خبرې کوي څلور مذهب خو په مسلو کې جدا لري عقیده کې خو یو دی د آیت مصداق عقیدی اختلاف دي د مسلې اختلاف نه دي آیت کې راځي چې په عقیده کې د یو بل نه جدا کیږي نو څلور مذهب خو عقیده کې نه جدا شوی د آیت دغه باره کې نه دي دا په قران دروغ وي نو دی آیات دار حواله تشریح پکې خپل شروع کی د غیر مقلدین و بیان مرشد شیخ امین خپل نوم نیاز محمد دی د پلار نوم یې ګلدین دی او اصل کونړ دی او ځان توي ابو محمد امین الله البشاوری خپل نوم د دانه دی کوي خپل نوم نیاز محمد دی او خپل دی د پیښور نه د کونړ دی د آیت کریمه د تقلید په باره کې چې کوم کتاب درې کړی د تقلید حقیقت مقلدین اقسام باغی کې د آیت کریمه د تقلید پرد کې پیش کړی دا په قران دروغ دي نو درې او یا ډلې دا په قیامت ته چې نږدې نبی علیه السلام چې فرمای جوړیږي مناغبه په عقیده کې درې او یا جدا شوي د یو بل نه په دې کې به یو جماعت هغه اهل سنت والجماعت نجات والے او دا دو او یا جماعتونه دا باغه هلاکت والے درې او یا ډلې دا په عقیده کې جوړیږي او دی لګیا دي وای حنفیه وډله شو شافعی بل ډله شو مالکی بل ډله شو حنبلی بل ډله شو او لا پکې ځان جاهل بچی دام وي دیوبندی بل ډله شو بریلی بل ډله شو پنځپيري بل ډله شو دا زناور بچی مسله نه پی عقیدی په لحاظ سره څلور مذهب مشترکن اهل سنت والجماعت دي بیا په اهل سنت والجماعت کې د قران او د سنت د صحابو د نبی علیہ السلام حقیقی متبع جماعت هغه علماء دیوبند دي دیوبندیان د اهل سنت دي دا ځان له جدا ډله نه ده ځان تبریلیان اهل سنت وي پنځپیران هم ځان ته اهل سنت وي خو چې بیا او کتر شي عقیدی لحاظ سره دی په اهل سنت کې نه دي د دې وجنه اهل سنت والجماعه څلور مذهب مسلمانان په عقیده کې د دې یو نوم د اهل سنت والجماعت دي که کوم خلق د مذهبونو خلاف د آیت دلیل پیش کړي دا په قران دروغ وي د دې وجه دي بزرګانو ته ویم چې تاسو د دې وابیانو نه پنځپیریانو بریلیان نه سبقونه مو وایي ځکه دې تاسو له قران په نوم دوکې درکې تاسو به دا موږ ته قران وایي اب قران کې نه د ځان نه به ته پکې قصه کړي دوکه کې به چوری نو الله رب العالمین په دې آیاتونو کې اتفاق مبارک فرمایي نو په دې آیت کریمه کې چې الله پاک فرمایي تاسو اتفاق په منځ کې ساتي او اختلاف مکوي نه اختلاف د عقیده مراد دی اختلاف د مسلې مراد نه دی اختلاف په عقیده کې مکوي نه څلور مذهب مسلمانان په عقیده کې اختلاف نه کوي بالکل ټیک په قران آیت اختلاف په مسلو کې کینو په قران کې داغي اجازت نبی علیہ السلام په حدیث کې داغي اجازت صحابه هم کړی پیغمبرانو هم کړی مجتهدین هم کړی ناغسر شرعاً جائز دي بهر حال درې او یا ډله کې به یو ډله نجات والی داغي نوم اهل سنت والجماعت دي او دا او یا ډله اهل بدع دي اهل باطل دي ډایرکټ چې جنت ته ځي هغه به صرف اهل سنت والجماعت دي او څه زمانه بعد چې جنت ته بځي په عقیده د اسلام باندې ناغه به اهل بدع وي هغه بیاتلی شي خدا دا چې اختلاف دا چې اولا جماعت جنت ته داخلي دن کی اهل سنت والجماعت دي اهل بدع به اول نه داخليږي بل الله جل شانه په دې آیاتونو کې مسلمانانو ته دا حکم کې چې یو جماعت ته پتا سو کې داسي وي چې هغه د دعوت او تبلیغ مهنت کوي دعوت او تبلیغ د مسلمانانو د دین یو اهم شعبه ده الحمدلله
په تمام دنیا کې د علماء دیوبند دغه جماعت خپل مال خپل وخت خپل جان هغه پیش کوي او خلکو ته د الله پاک دین نسی دا خصوصیت الحمدللہ په تمام دنیا کې صرف علماء دیوبند ته حاصل. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ د دیوبند مدرسې فارغ عالم چاچی موجودہ د تبلیغی جماعت ابتدا کړی ده. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه اللہ د دیوبند مدرسې فارغ عالم چاچی تبلیغی جماعت د پاره کتابونه لیکلي دي فضائل اعمال وغیرہ. نو الله پاک فرمایي چې جماعت دی پتا سکی داسې وي چې تبلیغ کوي خلق ته د نیکی حکم کوي د بدې نه منع کوي نو دا کامیاب خلق دي. نن بعض خلق داسې مشته چې تبلیغیان خپل جماعتونو ته نه پرېږدي. بعض خلق داسې مشته چې تبلیغیانو پسې خبرې کوي. تبلیغیانو ته قسم قسم نسبتونه کوي. یو جماعت دی هغې ته بریلیان وي بریلیان دا په جماعتونو کې چې ګډاګانې کوي. د دې جماعت فتوا د تبلیغی جماعت په باره کې نعوذ بالله د کفر ده وی دا کافران دي نعوذ بالله. د دې وجې بریلیان او د باړي پیر منجوران هغې جماعتونو ته تبلیغیان نه پرېږدي ولې نعوذ بالله وی د دې عقیدې خرابې دي. نو عقیدې په څه خرابې دي؟ کوم عقیده د دې خرابه ده؟ دې خلکو ته وی راځي الله پاک عبادت کوي جماعت کې منځ کوي د جمع پابندی کوي نو دغه خبرې کېدي چې خراب څه دي. بیا الله جل شانه فرمایي چې د قیامت پر ورځ به خلک دوه قسمه وي. د بعضې مخونه به سپین وي او د بعضې مخونه به تک تور وي. اوس دا سپین مخونه به د چا وي؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی د قیامت پر ورځ چې سپین مخونه وي هغه به د اهل سنت والجماعت وي او تور مخونه چې وي هغه بعد اهل بدع وي. درې او یا ډلو کې نجات والا جماعت سپین مخونو والا پړقیدونکي مخونو والا اهل سنت دي او تور او بدرنګ مخونه دا اهل بدع وي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ هم فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې د اهل سنت والجماعت مخونه به سپین وي او د اهل بدع مخونه به تور وي. نن چې موږ ځان ته خپل نوم اخلو اهل سنت والجماعت نو دا نوم موږ له نبی علیه السلام او صحابه خوښ کړي دي قرآن خوښ کړي دي. د نبی علیه السلام تابعدار اهل سنت د صحابو تابعدار والجماعت دا جماعت کم جماعت دی؟ نجات والا. سنه نجات والا جهنم نه څنګه به وي؟ د دې مخونه به تک سپین وي پړقېدونکي او دا چې کم خلک اهل سنت والجماعت نه بهر دي د دې مخونه به تک تور وي. اگر چې ځان ته هر څنګه ښایسته ښایسته نومونه اخلي خو چې عقیده او اعمال د اهل سنت والجماعت مطابق نه دي نو دوی په دې نومونو باندې نجات نشي موندی. سپین مخونو والا اهل سنت. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ په خپل تفسیر کې فرمایي چې سپین مخونه د اهل سنت والجماعت او تور مخونه د اهل بدع وي. دا چې کم خلق په عقیده کې د اهل سنت والجماعت نه جدا دي د اهل بدع دي. ځان ته څومره غوړ جوړ نومونه چې اخلي دا ټول اهل بدع دي. بیا چې کم خلکو مخونه سپین وي دا به چرته ځي او د کوم خلکو مخونه چې تور وي دا به چرته ځي. سپینو مخونو والا خلک به جنت ته ځي او تورو مخونو تور مخي خلک د اهل بدع دا به جهنم ته ځي. الله پاک دې موږ او تاسو ته د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې استقامت نصیب کړي او الله پاک دې موږ او تاسو د اهل بدع او د هر قسم شیطانی وسوسو نه په امن وساتي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو تاسو یریږئ د الله پاک نه حق تقاتی څومره چې د الله پاک نه د یریدو حق دی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مړ کیږئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یعنی په اسلام باندې استقامت اختیار کړئ.
واعتصموا بحبل الله جميعا او تاسو منګولیو لګی د الله پاک په دین په قرآن باندې جميعا ټول ولا تفرقوا خپل منځ کې اختلاف مکوئ په عقیده کې نه اتفاق د عقیدې ته مراد دي چې عقیده کې متفق شي عقیده یو قسم اختیار کړي وذکروا نعمت الله علیکم او تاسو یاد کې نعمت د الله پاک چې کړی دی په تاسو باندې اذ کنتم عادان کله چې تاسو وې دشمنان په خپل منځ کې او سو خزرج قبیله یو سلشل کاله په خپل منځ کې جنگونه کړی دي لیکن الله پاک په نعمت کو خپل منځ کې یو ځای کړل فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا پس الله پاک محبت واچو تاسو په زړه کې پس تاسو ګرځې د الله په دې نعمت خپل منځ کې رونه وکنتم علی شفا حفرة من النار او تاسو وې په غاړه د کندې د جهنم په وجه د کفر فانقذکم منها پس الله پاک نجات درکړ تاسو ته د دغه کندې د جهنم نه کذالکم دارنگی یبین الله لکم آیات الله پاک بیانی تاسو خپل آیاتنا لعلکم تهتدون د پاره دی چې تاسو په هدایت باندې شئ ولتکم منکم امه يدعون الى الخير او پکار دی چې وی یو جماعت باز تاسو نه يدعون الى الخير چې دی دعوت چلی خلکو ته د نیکه دعوت تبلیغ کوي الى الخير د نیکه خیر نہ مراد قرآن و دا پیغمبر علیہ السلام سنت تی ویامرون بالمعروف او خلق تا دا نیک حکم کئی وینہون عن المنکر او خلق منکی دا گناہ دا کارنا اولائک هم المفلحون او دا کسان چی دی دوی کامیاب دی نمور پلار که بہر تبلیغ نشکولی پخپل کور کی دی تبلیغ کی بچی دی مانزل پاسی بچی دی دا گیس و دا بجلے دا غلا نمنکی بچی دی د فلمونو د ډرامو نه منکی دام د دوی د پاره په خپل کور کې تبلیغ دی ولا تکونو کالذین تفرقوا او تاسو مکیږي په شان د کسانو چې غي اختلاف کو پاقیده کې لکه يهوديان یو او یا ډل شول عیسایان دو او یا ډل شول او دا وجه ولی په ډل کې تقسیم شو دا زکا چې دی دا آیاتونو دا اللہ پاک نے انکار کرو واختلفو من بعد ما جاءهم البینات او دی اختلاف کرو پخپل منس کی پس داغینا چراغلو دیتا واضح دلائل دا اللہ پاک دا طرفنا اولائک لهم عذاب عظیم او دا دی خلق دا پارا بوی عذاب لوی یوم تبید وجوه یادکا اورچ دا قیامت ورزدا چی سپین بوی باز مخونا سپین مخون والا اہل سنت والجماعت تی عبداللہ بن عباس سے فرمائی او نبی علیہ السلام فرمائی چه سپین مخون والا خلق اہل سنت والجماعت تی وتسود وجوه او تکتور بوی باز مخونا چه دال بدع مخون دی پدر او یا ڈل کی یو جماعت سپین مخوالا او دو او یا جماعتنا دا تور مخی فاما الذين سدت وجوههم فسرا کسان چې تور به مخونه داغوي اکفرتم بعد ایمانکم دیتا به ویل شي ایا تاسو کفر کړو پس د ایمانونو تاسو مرتد شئ د خپل عقیدینا تاسو الله پاک وعده لست بربکم پریخوا فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون پس تاسو سکی عذاب په سبب د کفر تاسو واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله اور چا کسان دي چې داغي مخونه بد سپینوي تاسو دنیا کې پخپل باندې ګورئ چې دال بدع مخونه داسې بدرنګ او منحوس وي تبوي چر وخت د زنګل نراغله دي او د سنت والجماعت مخونه ته چې تاسو وګورئ پټکی به خسته پسر کړي خسته سنت طریقه جامې به چولی وي پینسی بے دا سنت مطابق اچتی کڑی وی ناغا اہل سنت مخونا دا سے پڑقیگی پا مخی نور وی
او دال بدعو مخونه داسې مسخه شوي اگر چې رنګ روغ نیه سپین وي ته به خیال کې چې دا جوړ د انګریزانو نه څوک راغلی دي. ففي رحمت الله نو دا سپینو مخونو والا خلق به د الله پاک پر رحمت کې وي چې جنت اهل سنت به جنت ته ځي. هم فيها خالدون دی به همیشه دپاره په جنت کې وي. تلک آیات الله دا آیاتونه د الله پاک دی نتلوها علیک بالحق چې موږ لولو دي لره پتا باندې پیغمبر علیه السلام پاکه باندې. وما الله یرید ظلما للعالمین او نه دی الله پاک نر الله پاک چې غواړي ظلم په خپلو بندګانو باندې. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله پاک د پاره او تمام مخلوقات اختیار په اسمانونو په ځمکه کې دي. وإلى الله ترجع الامور او د الله پاک طرف ته پسې د ټولو کارونو ده. کنتم خیر امه اخرجت للناس په مخکې رکوع کې امر بالمعروف بیان شو چې د مسلمانانو یو جماعت د تبلیغ کوي. په دې رکوع کې هم امر بالمعروف د مسلمانانو د دې جماعت تبلیغ ذکر کیږي. الله رب العالمین په دې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت فضیلت ذکر کوي چې په تمام امتونو کې بهتر امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دی. او بیا د دې امت ذمہ داری ذکر کوي چې دی به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي او د الله پاک د دین تصدیق بکوي. نو د نبی علیہ السلام د امت فضیلت پدې شو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د پیغمبرانو ذمہ داری وا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت پم دا کار کوي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر دی. الحمدللہ امر بالمعروف نبی علیہ السلام امت کے اہل سنت والجماعہ پا اکمل طریقے سره کوي. که دعوت و تبلیغ میدان دی پا دیکم امر بالمعروف نهی عن المنکر اہل سنت والجماعہ کوي. که دا جہاد میدان دی اہل سنت والجماعہ امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي. که دا سیاست میدان دی التم امر بالمعروف نهی عن المنکر اہل سنت کوي. دا شان که دا تصوف میدان دی اہل سنت والجماعہ دا خدمت کی. که درس و تدریس میدان دی اہل سنت والجماعہ دا خدمت کی. او که دفاع دا عقائدو میدان دی دا محنت التم اہل سنت والجماعہ کی. الحمدللہ دا شرف او خصوصیت اہل سنت والجماعت تا اللہ پاک پر کھڑی دی. بلدہ دی مشرکان بزدلی اللہ ذکر کی چې دا دومره بزدل خلق دي تاسو سره جنگ نشي کولی او که جنگ د سرکینو شاته وتختی تکلیف تاسو نشي درکولی. که تکلیف درکې نو زیات نه زیات د جبه تکلیف به درکې او نور تکلیف نه الله پاک ته دوی نه بچ کړي. بل د يهوديانو قباحت ذکر کیږي چې دی يهوديانو پیغمبران قتل کړي دي او دی الله جل شانه وعده ماته کړي دي. د دې د بغاوت او نافرمانی په سورې بقره کې اوله پاره کې هم ذکر شوی. بل په دې کتاب کې بعض نیکان هم شته. هغه نیکان دا دي چې الله رب العالمین تابعدار دي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي دي. اگر چې سابقه اهل کتاب دي خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیان او نیکان خلق دي نو دا پکې نیکان شته. لکه حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اولنا دا یہودیان و عالمو اللہ پاک ایمان ورکو دا نبی علیہ السلام ملگر شو عاشق شو. یا دا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نا علاوہ سلویخ کسان دا نجران عیسیان مسلمانان شد. دا نجران عیسیان مسلمانان شد. اہل کتاب کی دی اللہ پاک ایمان ورکو. دو دیرش کسان دا حبشی عیسیان مسلمانان شو. عیسیانو مسلمانان شو. دیرش کسان دا رومیانو اغی مسلمانان شو چاغم عیسیانو او دا نبی علیہ السلام پا دین باندې روان شو. دا اہل کتاب دا اغی نافرمان اہل کتاب نجدا دی
دا نیکان دي او هغه چې کوم نبی علیہ السلام نه مني هغه اهل کتاب نیکان نه دي. او بیا د دې کافرانو چې دنیا کې دی ایمان نه وروړي د دې خپل مال د وجنه چې دې ته مشران مال ورکړي دا غي د وجنه الله پاک فرمایي چې دا مال د دې په فایده باندې نه راځي. په دنیا کې کدا کافران کم مال خرج کوي نو د دې فایده هم دې ته نشته. د نبی علیہ السلام په دشمنی کې دی يهوديانو ډېر مال خرج کړو. الله جل شانه فرمایي چې د دې مثال د هغه پټی دی چې پټی کې خيسته فصل لا ختلی وي او ناګهانه په دې باندې او تیز هوا او پاغې کې اور راشي او دا فصل ټول وسوځي. دغه شان د دې کافر د مال چې د نبی علیہ السلام په دشمنی کې استعمالي د دې مثال داسې مال خودي خرج کوي خدا د په فایده باندې ناراضي څنګه چې د باغ د فصل د دې په فایده باندې رانغي. خدا ظالمان دومره کم عقل لي په خپل نقصان نه پیږي. دی خو نبی علیہ السلام ته تکلیف نشي رسولي خپل ځان د پاره تکلیف دي. نو الله جل شانه فرمایي کنتم خیر امه تاسو بهترین امتی اخرجت للناس تاسو وستل شوی د خلکو د فیدی د پاره تامرون بالمعروف تاسو کوم کوي خلکو ته دنه کې وتنهون عن المنکر تاسو به من کوي خلکو له د ګنا نه وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان لري په الله پاک باندې ولو امن اهل الكتاب او کچر ایمان وړل کتاب لکان خیر لهم د ایمان د دې د پاره خدي منهم المؤمنون او اکثرهم الفاسقون بعض په دې کتاب کې مسلمانان هم لیکن اکثر کافران دي. لن يضركم الا اذى هیڅ کړی تاسو د ضرر نشي در رسول مگر د جيب تکلیف. وان يقاتلوكم او کچر دوی تاسو سره جنگ کوي يولوكم الادبار ثم لا ينصرون دی اړي تاسو خپل شاګان بیا بر دی امداد نشي کول امداد بس تاسو سره کول شي. ضربت عليهم الذلت واهل شي دی پدی باندې ذلت اينما ثقفوا بكم لکه چې دوی بیا مندي شو الا بحبل من الله مگر د الله پاک پرسه باندې وحبل من الناس او پرسه د خلکو باندې پاغي باندې بدوی بچ کیږي. د الله پاک پرسه باندې نه دی ایمان راوړو دا غي د وجنه بدوی تملو شي دا غي د وجنه بدوی د قتل نه بچي یا ایمان راونړو مگر الله رب العالمین فرمایي چې تاسو عالم د دې مقتل کوي د الله حکم نابالغ د دې کافرانو مقتل کوي زنانه مقتل کوي نو که نجات ملاویږي دی اهل کتاب يهوديانو ته د الله پر سه باندې وحبل من الناس او پر سه د خلکو چې چا سره معاهده کړی وي د مسلمانانو سره وباءوا بغضب من الله او دی مستحق شو لګیا شو د الله پاک په غضب باندې وضربت عليهم المسكنه او اهل شوی دی په دی باندې محتاج او فقیر ذالک دا ذلت او دا فقیری بیانم بشک دوی چې دی کانو یکفرون بیاات الله دی او چې دی کفر کو د الله په آیاتونو د پیغمبر علیہ السلام د صفاتونو انکار کو ويقتلون الانبیاء بغیر حق او دی قتل کوي پیغمبران پناه قصرا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا ځکه چې دی نافرمان او تجاوز کوونکي دي. لیسو سواء من اهل الكتاب ندی برابر دال کتاب په بده کې من اهل الكتاب امه قائمه بعض د کتاب نه امت چې قائم ولار دي یتلون آیات الله چې دی لید الله پاک آیاتنا انا الليل اوقات د شپې کې وهم یسجدون دی منزن کوي یؤمنون بالله دی مال لري په الله باندې واليوم الاخر پرز د اخرت باندې ويامرون بالمعروف او خلق د حکم کوي د نیکه وينهون عن المنکر دی خلق منکی د ګناه د نبی علیہ السلام د نافرمانی نه ويسارعون في الخيرات او دی جلدی کی د نیکه کار تا اولئک من الصالحین او دا کسان چې د نیکانو ندی د نبی علیہ السلام د ملګرو ندی وما يفعلوا من خير وسجدي کوي د نیکه نه فلن يكفروا هیڅ کله به داغي نه قدر اون کړی شي والله علیم بالمتقین او الله پاک خفید په پرهیزګار متقینو باندې
ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړی دي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا هیڅ فایده به نه کړي دوی تر دې مالونه د دوی دا بچي د الله د عذاب نه دسیس اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون او کدا کسان خاوندان د اور دی و همیشه په دې اور کې وي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال علاقت د دې منافقانو د دې کافرانو د دې مالونو د نبی علیہ السلام په مخالفت کې د خرج کولو په دې ژوند د دنیا کې کمثل ریح پشان د هلاکولو د هوا دی فيها سر چې په هوا کې سر اور وي اصوابت حرث قوم ظلموا انفسهم چورسیږي فصل دای قوم ته چې هغې ظلم کړي په خپلو ځانونو باندې په هلاکتو پس دغه فصل ولا هلاک کړي وما ظلمهم الله او ظلم نه دی کړی په دې باندې الله پاک ولكن انفسهم یظلمون لیکن دی په خپلو ځانونو باندې خپله باندې ظلم کوي فصل بیٹې ما کرلی دی یا فصل په پردیز مکه کې کرلی دی نو دا بخامخا هلاکیږي دی غلطی خپله ده نو که دا کافران الله په جهنم کې چې نو غلطی ردوی د الله په چا باندې ظلم نه کوي